مختلفه دي. دیمه خبره مناسبت یې د تېر باب سره د مناسبت دپاره دوه شارحان عیني یو څه وایي، حافظ ابن حجر بل څه وایي. حافظ بدرالدین عیني وایي مخکې باب کې حسن د اسلام ذکر شو، نو دې کې وایي چې حسن د اسلام دپاره مداومت علی العمل ضروري دی. باب دا طریقه د حصول د حسن په اسلام کې ذکر کول غواړي. اسلام په څه خسته کېږي؟ ادا چې یو عمل باندې مو مداومت کې همیشه غالبا. نو دې باب کې طریقه د حسن د اسلام درته ذکر کول غواړي. ربي کې حسن د اسلام، دې کې طریقه د حصول د حسن د اسلام، هغه په طریقه د مداومت علی العمل لازم یو عمل همیشه کوه. بابنا حب الدین الله لا بدرالدین عیني وایي. حافظ ابن حجر وایي دې کې دفع د توهم کوي، دې کې دفع د غلو کوي. حسن د اسلام یې مخکې باب کې ووایي، نو دې کې هلته دا وایي چې هسې نه غلو شورونه کې په یو عمل کې د حد نه تجاوزونو کې لږ کوه خو همیشه کوه. چې تا واورېدل چې حسن د اسلام په مونږ راځي او د شپې 200 رکعاته نفل کې، نو سال له به اوده پروت وي، بیا به نشي کولی. نو داسې مه کوه، خدای ته اتمم عمل خوښ دی، 2 رکعاته کوه خو همیشه کوه. نو د دغې باب نه دې باب کې دفع د توهم کوي چې ډېر عبادت کول خدای ته خوښ نه دی. خدای ته همیشه عبادت کول خوښ دی. لږ کوه خو تل کوه، او چې ډېرو کې دوه شپې وکړي بیا یو میاشت نشي کولی، د هغې فایده نشته. امام غزالي وایي که یو غر نه څاڅکې اوبه راپېږي او لاندې پې یو ګټه پرته وي، خو 10 کاله یو څاڅکې راپېږي، نو دې ګټه کې به سوري وکړي، ټکه 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 ټکه. او که د دې 10 کالو اوبه په یو ځل په دې ګټه ور واچې، نو په ګټه کې هېڅ فرق نه راځي. نو لږ عمل چې سره د همیشه والي هغه مؤثري په اخلاقو کې ژوند بدلوي، او ډېر عمل چې یو ورځ دی وکړي او بیا نه کې، لکه د بریلیانو د جمعې شپه یا عرس شریف او چغې شریفې، یو شپه کې ډېرې چغې ووالې، 100 رکعاته نفل یې وکړه، نعتونه یې وویل، ټوله شپه یې رونه کړه، خو بیا 10 شپې لمونځ کوي، نو هغې ته پیدا شوه. لږ کوه خو همیشه کوه. بریلیان هم لیدلي چغې وایي، خلک هم د خوب نه وباسي، ځان هم وباسي، بیا نه کوي. یو شپه رونه کې یا د شیعهګانو تراویح هغې په 30مه شپه 100 رکعاته کوي، خو نه مخکې کوي نه وروستو کوي. شیعهګان تراویح 100 رکعاته کوي، خو صرف یوه شپه کوي. یا د عاشورې جړه بیا یې وایي لمونځ تعجز ته نه، حج تعجز ته نه، ځکه چې به صورت یې دی په جنتي دروازه داخل شي. د عاشورې ماتم وکړه خلاص. نو دوی وایي نه بابنا حب الدین الالله اتممه، خدای ته هغه دین خوښ دی چې هغې کې همیشه والي په یو عمل. دې حدیث معنا ته ګوره. بیا یو خبره درته کړم، انا عائشه صدیقه وایي ان النبي صلی الله علیه وسلم دخل علیها، حضور مبارک
ما کر راغی وعندها امرأة ما سره یو زنانه ده لاندې لیکلې د خولا بنت تویت. قال من هذه دا څوک ده دا چې روانه شه نو تپوس وکړه نبي کریم. قالت فلانه دا فلان کې ده. هغه په فلانه نه ویلې دا د راوي تعبیر دی ښه هغې خو نوم واغشت خو تذکر من صلاتها د دې د مونځونو ډېر ستاینه کېږي چې دا ټوله شپه مانځه ته ولاړه او چې ستړي شي نو د دوو ستنو میانځ کې یې رسۍ تړلې ده په هغې داسې ورپروت نو تذکرو خلق یادی د دې د منځونو خبرې یادولی شي د دې منځونه یا تذکرو دا بیانوي خپل منځ چې زه خپل منځ دومره کوم یا تذکرو عایشې بیبي د دې د منځ صفت وکړم داسې صفت یې وکړه چې پسخېدل ترې معلوم صاحب قربان ټوله شپه ولاړی ښه بختوره ښځه ده او داسې منځونه کوي نو حضور مبارک ورته وي ما چپ شه علیکم بما تطیقون کوئ هغه عمل چې همیشه طاقت د دوام لرئ پای علیکم بما تطیقون الدوام علیه د محض معنا مهمانه دا پس کوي که مه دې پسې یا مو خپل صفتونه مه کوه د ځان کاغې په خپله بیان کړئ د ځان تزکیه مه کوه چې زه داسې ملا بادر یم ولا تزکو انفسکم هو اعلم بمن تزکى یا مه صفتونه مه کوه د چا مخامخ نو مهمانه مه پسخېږه یا مه هغې ته وایي د ځان صفت مه کوه تزکیه مه کوه یا محته مه کوه صفتونه د چا ځکه مخامخ صفت ښه نه عایشې ته نه وه معلومه نهې که د چا صفت مخامخ نه د یو لیډر صفت چې کوي په جلسو کې نو څومره خوشحاله شي امام انقلاب وایي زنده باد نو د هغه لکې اوچته شي چې واقع زه خو امام انقلاب مونږ ته به استاد صاحب وی رحمه الله پخوا د طفیلیینو کتاب دی کتاب الطفیلی طفیلي دې ته وایي چې بغیر دعوته د چا کور ته ورځي او ډوډۍ ته خوري یو طفیلي را روان نو واړه ورپسې شو څه ترې غواړي نو دې وړو ته وایي هلته د کور شاته یو سړی د پیسې تقسیموي حلوا تقسیموي ما نه څه غواړی ده هغه له منډه کړي نو چې وړو منډه کړې که نه نو دم ورپسې منډه کړې چا ورته ویل ولې د دې کیدای شي چې خبر رښتیا وي پخپله یې ورته ووایي ځان یې ته خلاصوم وی کیدای شي چې څوک سړی ولاړ وي حلوا تقسیموي زه ورته پاتې نه شم نو زمونږ دا لیډران دقه شان تفریحي په فرضي خبرو لکې اوچته کېږي امام انقلاب وایي زه نه اورم مونږ ته به استاد صاحب یې که چا په کاغذ کې نوم سره دا د ولیکل په دې دوکه نه شي د وجود کتابتي سره وجود حقیقي ضروري نه دی چې په خط کې دې وي نو خامخا ورته په خارج کې هم داسې قطب الارشاد غوث الثقلین دا د پیرانو سره دا مریدان لیکي که نه قطب الارشاد قطب الارشاد څه ته ویلی او غوث الثقلین څه ته او فخر الجن والانس دې نه منع راغله حضور مبارک وایي چې څوک چې مخامخ مدحه کوي په خوله کې وله خاوره واچوه بني آدم بسي فتونه مه کوه ابې د دې اصلاح کوي علیکم بما تطیقون کوئ هغه خبرې چې همیشه کولی شئ یعنې بما تطیقون الدوام
لکه چې طاقت نه بار یا خو څوک کولی نه شي او بیا وایي چې هغه چې طاقت د لاندې خو ظاهره ده چې طاقت د لاندې خبره سړی کولی شي نو مراد دا چې طاقت د لاندې همیشه کولی شي هغه کار داسې نه چې یو ورځ وکړی شي بیا نه شي کولی داسې مه کوئ فإن الله لا یمل خدای خو نه ستړي کېږي او تاسو به ستړي شي کم دی وکان حب الدین الیه ما داوم علیه صاحبه حضور مبارک ته هغه دین خوښ و یعنې په خصالو د دین کې هغه خصلت ورته خوښ و چې همیشه والي کې په هغې صاحب ده څلور جملو ته خیال کوئ یو مه چپ شه نو یې دا د غصې نه منع کړ چې پسخېږه مه یا د هغې د صفت نه یې منع کړه چې څوک ناست دي د هغه صفت مه کوه یو سړي د بل سړي صفت کو د حضور مخکې ویې لکه قطعته عنق صاحبک د ده سر دې پرې که ځکه ته کې به لویي راشي چې خو زه خو واقعي مه یا هغه منع کوي چې د ځان تزکیې مه کوه او علیکم بما تطیقون هغه عمل کوه چې طاقت د دوام لرئ که دوام پې نه شي کولی هغه مه کوه دا منع کوي حضور مبارک د ډېر عبادت نه کده بظاهره په د ډېر عبادت نه منع کول دي نو ډېر عبادت کول په شریعت کې نه دي ښه بعض غیر مقلدین وایي ډېر عبادت کول دا بدعت دی یعنې 11 رکعاته دي د شپې تهجد سره 3 وتر او اتنه زیات کول بدعت دی یا سړی د مانځه نه پس سبحان الله والحمدلله والله اکبر ویې نو که زیات کوي وي دا بدعت دی ځکه حضور منع کړې ده علیکم مما تطیقون علما وایي نه ډېر عبادت کول بدعت نه دی علي بدعت ګرځي چې هغه ډېر سنت ګڼي او سنتو کې نه ثابت د زر تسبیحات دی هم دا زر تسبیحات سنت دي نو دا سنت نه دی یا 1000 رکعاته نفل کوم دا 1000 رکعاته سنت دي نو سنت خو د حضور عمل مبارک ته وایي نو هغه نه خو دا نه دي ثابت او که د نفلو په حیثیت یې کې د ثواب په حیثیت یې کې نو ډېر عبادت دی بدعت نه دی او مولانا عبدالحی صاحب په رساله لیکلې ده اقامة الحجة على أن الإكثار من العبادة ليست ببدعة ډېر عبادت کول بدعت نه دی ما سره بدعت په وختو کې ګرځي چې یې سنت ګڼي د حضور نه ثابت نو دا خو دروغ دی او که وایې نه زه په خپله نفل کوم نفل خو بد نه دی زه ذکر کوم نو ذکر خو خدای وایي واذکروا الله کثیرا ډېر د خدای یاد کوئ که سنت یې ګڼې او په سنت کې ثابت وي نو بیا بدعت یا مفضي کېږي ملال ته تنګ شي ځان له نه شي کولی نو دغه ښه نه ده نو دا ډېروالي د عبادت چې منع دی د پاره د ډېروالي دی چې ته ډېر وکړې شي مثلا تا یو شپه 100 رکعاته نفل وکړه خو بیا رکولی نه شي یو میاشت نه شي کولی نو دا ښه ده چې یو شپه عبادت وکړې 100 رکعاته یو میاشت نه کې او که دا ښه ده چې هره شپه 10 رکعاته کې نو په میاشت کې دې 300 وکړل نو دا ډېروالي د عبادت ته چې منع ده د پاره د ډېروالي ده چې ستا عبادت ډېر وشي ځکه که ډېر عبادت وکړې خو یو ورځ به وکړي بیا پروت نو منع د تکثیر نه د پاره د تکثیر ده نه د پاره د تخلیل یعنې دا نه غواړي چې ته کم عبادت وکړې شریعت دا غواړي چې ته ډېر عبادت وکړې خو ډېر په دې طریقه راځي چې همیشه کوه لږ کوه خو همیشه کوه سړی یو مزل کوي یو میاشت مزل دی او ته مسلسل روان یې خو 2 ورځې مزل به وکړې بیا به پروت یې خپې لاسونه به دې پړسېدلي او که روزانه 7 میله مزل کې
یو میاشت مزل پوره کولی شي، دمه پکېږي، آرام پکېږي، خوب پکېږي. دیگه نو دا منع د تکثیر نه د پاره د حصول د تکثیر ده، نه د پاره د حصول د تقلیل. شریعت خو عبادت خوښوي، عبادت خو د خدای بندګي ده. خدای په عبادت خوشحالېږي. په هغه عبادت ښه نه دی چې ځان له پنچرې یا زړه کې تنګي محسوس کړي. دغې وجه نه منع ده. او دلیل یې دا دی چې ډېرو صحابو ډېر عبادت کړي. حضرت عایشې به ډېر روژې نیولې، او د حضرت عبدالله بن زبیر 7 روژې وصال کړې وې، پېشمنۍ به هم نه کړم، یعنې مسلسل به یې روژه وه. او ترمذي کې به راشي عمیر بن حانی یو راوي دی، وایي ده به هره شپه 1000 رکعته نفل کول او 1,00,000 تسبیح به یې اړولې، 1,00,000 ځله سبحان الله به شوارو. او چې وفات کېده په سجده کې وفات شوی. دا ترمذي کې ذکر دی عمیر بن حانی. نو ډېرو اولیاو علماو ډېر عبادات کړي دي، همیشه والې به یې پرې کوو. شریعت چې دا همیشه دا ډېروالی منع کوي، دا هغه ډېروالی دی چې مفضي شي تقلیل ته یا مفضي شي ملال ته، چې پرې تنګ وي. او که مفضي کېږي ملال ته نه، یو سړی عبادت، یو نیک سړی وي، هغه تهجد کې خوند محسوسوي. حافظ شیرازي وایي هغه وخت نه چې ما د نیمې شب عبادت هم دغه کړی دی، زه باسي د نیم روز په نیم دغه باندې نارم به یکجو نه مې خره. انګاه کې خبر شو از ملک نیم شب، ما ملک نیم شب به یکجو نه مې خره. وایي د نیمې شپې عبادت فن چې ما حاصل کړی په هغې د نیم روز بادشي په نیم اوربشم نه علم. ډېرو نیکانو ته په عبادت کې هغه لذت محسوسېږي چې هغه په خرابو خلقو ته په ګناهونو کې نه محسوسېږي. نو سړی په عبادت کې حضرت علي صاحب په سخته ګرمۍ کې روژې نیولې، چا ویې دا ولې ما له خوند راکوي چې څومره سخته ګرمي ما له وایي روژه خوند راکوي. نو ډېر عبادت منع نه دی، هغه ډېر منع دی چې ځان له یې نه شي کولی، یا په زړه کې پرې تنګي محسوسوي عبادت کې نه. نو تکثیر د عبادت نه دا بدعت نه دی. الاکثار اقامة الحجه، هغه پکې ډېر مثالونه دي. اقامة الحجه على ان الاکثار من العبادة ليس ببدعة. بیا آخر کې دا وایي فإن الله لا يمل حتى تملوا، خدای نه ستړي کېږي او تاسو به ستړي شئ. دا حتی غایي نه دی ښه، دا حتی په معنا د و عاطفه دی. یعنې فإن الله لا يمل وتملوا، خدای په اجر در کولو کې ستړي کېږي نه، تاسو به ستړي شئ په عمل کولو کې. یعنې زه چې دا تاسو د ډېر نه منع کوم، نو د دې وجې نه چې د خدای دربار به احساناتو نه او د جزا نه عاجزه شي. دا خدای په دربار کې ډېر احسانات دي در به شي، خو تاسو مو بیا نه شئ کولی، نو بد به شي در باندې. نو دې ته نسبت د منال خدای پاک ته دې ته مشاکلتن وایي، لکه تعلم ما فی نفسي ولا اعلم ما فی نفسک، یا قالوا اقترح نجد لك تبقه قل تطبخوا لي جبة وقمیصا، ورته سره باندې میلې خدای خو نه ستړي کېږي، تاسو به ستړي شئ. او درې څلورمه وکان احب الدین الیه، احب مضاف کېږي ذو اجزا و ذو افراد ته. نو احب خصال الدین، بهترین په خصلتونو د دین کې خدای ته هغه دی چې په هغې صاحب مداومت. بس لیکو وایي دا چیتونه چې
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. باب زيادة الإيمان ونقصانه وقول الله تعالى وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقال اليوم أكملت لكم دينكم فإذا ترك شيء من الكمال فهو ناقص. یو علمی مباحثه وی د امام بخاری په دغه وضع کې. نو امام بخاری په هغه مسلو کې هغه خپل جانب ډیر واضح کړی دی. هغه په زور زور او په مختلفو طریقې په تراجمې کړي. اوس دا جګړې نشته. بعض زمانہ کې یو جګړې، بعض زمانہ کې بلې، بعض کې بلې. او ټول اهل حق تقریبا که متکلمین دي، که محدثین دي، که مفسرین دي، که فقها دي، تقریبا په یو مسلک دی چې اهل سنت والجماعت ورته ویل کېږي. نو دا یو زمانه کې څه نزاع وه. امام بخاري هغه نزاع وخت کې نو زه د خپله موضوع خو په زور زیر ثابته کړې ده. نو باب زیادت الایمان و نقصانه، ایمان کې زیاتې هم راځي، نقصان هم راځي. یو دریو خبرو ته خیال لرئ دی ترجمه کې. اوله دا چې دی باب کې څه وینا غواړي، دعوې سره. دعوه خو څرګنده ده، واضح. او دعوه کې غرض څه دی، مقصد یې پکې څه دی. دویم مناسبت یې د تیر باب سره څه دی. او څلورم شرح د باب. کتاب الایمان ګورې په بخاری کې لږ ګران دی او یو دوه ګرانې تراجم را روان دي. باقي بیا د صلات او د طهارت مسائل خو مکرر راځي، صرف ابواب جدا جدا راځي. او ترمذی کې راځي، ابو داود کې راځي، طحاوی کې راځي، نورو کتابو. خو کتاب الایمان بل ځای نشته، کتاب الاعتصام بل ځای نشته، کتاب الحیل بل ځای نشته، کتاب الاکراه بل ځای نشته، کتاب التوحید بل ځای نشته. او دا په بخاری کې ګران. خلوم به خبره چې دې باب کې دې څه وینا غواړي. د مناسبت تیر باب سره سره. درې وضاحت او ترجمه او شرح د باب. نو به خبره چې څه وینا غواړي، دې دا وینا غواړي چې ایمان کې زیادت او نقصان راځي. او کلام صراحتا دلالت کوي په دې دعوه. باب زیادت الایمان و نقصانه، ایمان کې زیاتې او نقصان راځي. دا تمام ویلو کنه یو علمي مباحثه هغه وخت کې تېره شوې ده، اوس نشته. نو څوک بحثونه کوي، که نقل وي هغه زړې خبرې نقل کوي. نو ایمان کې زیاتې او نقصان ثابتول غواړي. د دې اثبات کې مقصد رد دی په هغه فرقو چې څوک د زیادت او د نقصان د ایمان نه دی قایله. فرقې مخالفه اکثر مخالف دی په دې موضوع کې. متکلمین زیادت او نقصان په ایمان کې نه وایي، په اعمال ضروري وایي. مرجعه زیادت او نقصان په ایمان کې نه وي، بسیط وایي، په اعمال ضروري اړ وایي نه. جهمیه ایمان نم د معرفت ګرځي فقط، کرامیه ایمان نم د اقرار ګڼي فقط. یو د نور فرقې وي د معتزله، هغوی صرف اعمال ته ایمان وایي، فرائض یا دواړه. او خوارج او معتزله اگر چې ترکیب د ایمان قائل دي، هغوی نقصان نه وایي په ایمان کې، هغوی عدم وایي.
اوی که ارتکاب د کبیریو کو ایمان الا په دغه اعتبار غیم زیادت او نقصان په ایمان کې نه وای او یا به ایمان موجودی یا که کبیره وکړه ګن ایمان ختم. معتزله وی معدوم الایمان شو خو کافر نه دی او خوارج وی معدوم الایمان هم دی او کافر هم دی. معتزله اوس هم شته په یمن کې او دلته هم شته خو مختلفو رنګونو کې پیش کېږي لکه جماعت المسلمین څو ځان ته توحیدیان وی او خوارج په مسقط او عمان کې دی او په الجزائر کې. الجزائر کې خوارج ډېر سختي هغې ته ازارقه وی او په مسقط او عمان کې هغه ښه دي هغې ته یې بازیه وی. لکه شیعو کې زیدي ښه فرقه ده هغې حضرت ابوبکر رضی الله عنه صنعا یمن کې ښار د دارالخلافه ده نو په شیعګانو کې زیدي ښه دي په خوارجو کې بازي ښه دي دا اقرب الناس الی الحق دي. نو په دې باب کې گویا په دې ټولو فرقو رد راغی چې څو زیادت او نقصان په ایمان کې نه مني. نو هغه هر څوک چې که متکلمین دي که مرجیه دي که جهمیه دي که کرامیه دي په دې ټولو رد کول غواړي نه دی و ایمان کې زیادت او نقصان نه دي. متکلمین زیادت او نقصان په ایمان کې وای راجع اوصاف ته وای عین تعبیر هغې په قوت او ضعف سره کوي او بیت زیادت او نقصان سره کوي اتباع للفظ القرآن و للفظ الحدیث. قرآن کې زیادت راغلی دی موږ زیادت وایو دا خو دعوه ده. اوس یو سوال دی طالبانو په دې دعوه چې دا دعوه خو دوه ځله ذکر شو مخکې صراحتا نو دلته دریم ځل هم ذکر کوي دا خو تکرار کوي او تکرار شنیع دی طالبانو په اصطلاح کې. یو ځل په اول کتاب الایمان کې بني الاسلام على خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص. اسلام او ایمان خو د په نزي او شی دی مال چې یزيد او ينقص وي به دوباره سره ذکر کوي. به په دې 13 صفحه کې اتمه صفحه کې تیر شو باب تفاضل اهل الايمان في الاعمال. بیا اوس باره ذکر کوي باب زیادت الایمان و نقصان. نو درې ځله یو موضوع سره ذکر کوي دا تکرار ولې کوي؟ نو علماء وایي تکرار هغه وخت کې شنی دی که مقاصد یو وي او که مقصد جدا جدا وي نو بیا تکرار نه دی او نه شنیع دی. د دې درو واړو جملو مقاصد جدا جدا دي. چې مقاصد جدا شو دعوی جدا شوې نو تکرار رانغی. د جدایۍ لپاره علما درې وجې وایي. اوله دا وایي چې لومبي ځل باب ذکر شو نو کې مقصود بیان د حقیقت د ایمان دی چې حقیقت شرعي د ایمان څه دی. دومره درته وکړو چې ایمان مرکب دی او قابل د زیادت او د نقصان دی. بس دومره حقیقت شرعي درته وکړو. د دویم باب کې چې ورپسې و دې کې زیادت او نقصان د ایمان په اعتبار د عمل سره ثابت کړ. ما متفاوت اهل الايمان فی الاعمال
او دی دریم جے کی تفاضل د ایمان په اعتبار د خود تصدیق سره وای. ما غراض جدا شو نو دی زیادت او نقصان په مختلفو پیرایو ثابت دا یو فرق شو. دلته تفاوت د ایمان په اعتبار د تصدیق سره. دویم فرق وای چې هلته تفاضل د ایمان په اعتبار د مجموعي سره ثابتول غواړي. په دې دویم کې تفاوت د ایمان په اعتبار د یو صفت چې عمل دی او تفاوت د ایمان په اعتبار د بل صفت چې تصدیق دی. نړمبي کې تفاوت په اعتبار د مجموعي سره د دویم کې په اعتبار د یو صفت دی بل کې په اعتبار د بل صفت. دریم فرق رنبی باب کې زیادت او د نقصان په مرتبه د اطلاق کې د لا به شرط شي قطع نظر د یو جهت نه ایمان په خپل زیادت او نقصان قبلای د دویم کی تفاوت د ایمان په اعتبار د موصوفین ذکر کوي مؤمنان چې هغه ته مرتبه د بشرط شی وي. د دریم کی په اعتبار د صفات ذکر کوي چې تصدیق نام په مرتبه د بشرط شی کې شو. رنبے مرتبہ عامہ دا دو خاص خاص رنبے کی ایمان قابل دا زیادت او دا نقصان دے مطلقا پار اعتبار چرے دیم کے پہ اعتبار دا موصوفینو دریم کے پہ اعتبار دا صفات. نو دا رستی دو بابونا خاص شو رنبے باب عام شو. نو تکرار رانا ہے حدیمه خبر دی باب آنا چڑنبی باب سره مناسبت سره رنبی باب کی ذکر دا دوام دا دینو باب حب الدین اللہ عز وجل ادومه دا دوام دا عمل سره دوام دا دین دازی او خدای ته دوام دا دین خواه نو دی باب کې ارتدا خبره ثابتون غواړي چې دوام د په یو عمل کول دا سبب د زیادت په ایمان کې دی. هغه ایمان زائد وي چې هغه کې دوام علی العمل نو دوام سبب د زیادت شو نو هغه سبب شو د مسبب دی دوار منز که علاقه دا سببیت تا دریم شرح وضاحت دا باب تا گور باب زیادت الایمان و نقصان باب دے پا بیان دا اثبات دا زیادت پا ایمان کے و پا نقصان دا ایمان کے دلیل ایسے دے در آیاتو تے اشارہ کئی دو مخ کی تیری شبی دی یو نوی را روان دے
خدای وی وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. دا سورة کہف کے دے خدای دا اصحاب کہف مبارکی وی وزدناهم هدى. دا هدى تمیز دی دا مفعول نا وزاد هداهم دا قائم مقام دا مفعولی نو خدای دا غی ہدایت زیاد کا ہدایت و ایمان دا پنیز یو شیر ہے نو چی خدای ہدایت کی زیادتی ذکر کنو ایمان کم زیادتی کرا دے دا دے استدلال پدے بناوے چی ہدایت دین تقوی شریعت اسلام ایمان دا طول الفاظ مترادف دی اور تعبیرات تی دا یو حقیقت واحدہ متکلمین دا نوے متکلمین دا ہر چیز حقیقت جدا ہوئے وزدناهم هدى اے زاد هداهم خدای دا غی ہدایت زیاد کی ایمان والا زیاد کا مچے خدای پاک ایمان تو ہدایت تا زیادتی منصوب کرے دے اے شیخان و متکلمین تاسو سنگا ویسی ایمان کی زیادت نرازی دا یو دلیل شو ما فتح خدا تمیز دے دا مفعول نا دا همنا وزاد هدى لکه طاب زید نفسا تمیز دا فاعل نا دے یعنی طاب نفسه تمیز پا زید ممیز ولاره وزدناهم هدى یعنی زاد هداهم اے ایمان آپ لکه زمان کمرہ که دمرا گنگوٹی را دلی نام پکیو شی پیدا شی دا سشی دا چلتا لی دلی دی ما تیمن دو بای محمد یاد اللہ الذین آمنوا ایمانا ولا ارتاب الذین دا صورت مدثر کے دے وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا یعنی وَيَزْدَادَ ایمان الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا خدای ایمان دا مومنان زیاد کی دا الَّذِينَ آمَنُوا مفعول دے ازداد دے موصول سرد سے دینا اور دا ایمانا دا غین تمیز دے وَيَزْدَادُ ایمان الَّذِينَ آمَنُوا اور خدای زیاد کی پا بیان دا نور لس علیہا 19 وما جاننا عدتهم اللہ فتنة الذین کفروا لیستيقظ الذین اوتوا الکتاب ويزداد الذین آمنوا ایمانا ولا يرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون يقول الذین في قلوبهم مرض. نو خدای پاک زیادت منصوب کی ایمان تا نہیں ایمان کی زیادت را دے مستاس دا مسلک دا نست قرآن نا خلاف دے وجہ حافظ ابن تیمیہ محاکمہ کی مستقل کتابی لکلی کتاب الایمان متکلمین و دا محدثین و مسلک پا آخر کی اور خودی پا بدعات لفظی کی مبتلا شیو دی متکلمین والے نوائے چی ایمان کی زیادتی راضی چی خدای زیادت پیلی تاسو والے پاکے اخوا دے اخوا تاویدو نا پاکے کرے خدای ایمان کی زیادتی دی منگو ایمان کی زیادتی اگر سے مطلب و مدعی سیدہ خود تعبیر قرآنی والے نے اختیار ہے او اغی مجبور و ذکا واسطے دا معتزلہ و سرا او زیادت دا مستعملی کی پا اجزاؤ کے نا پا اوصاف دا دو آیات خطیر شیو پا سر کی دا درم پکی ناشنان الیوم اکملت لکم دینکم نن میں کامل کتا سلر الدین استاس دا پا حدیث کے مراشد آیات حکامہ خدای وی نن میں کامل کستاس دا پار استاس الدین کمال دا دین ستا وی الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. داش پگم پارک آیات سورۃ مائدہ کی وینن میں کامل کستاس دا پارستاس دین عالمان دا اکمال دا دین درے معنی بیانے
پدریو طریقو اکمال د دین نه. اول اکمال د دین په اعتبار د شرایع او احکام سره چې څومره احکام می نازلول غسل هغه می پوره کړه. آخري رکن حج وشو. نو دا د عرفه پر د آیات نازل شي چې نن ستاسو د دین احکام شرایع ما پوره کړل. زما سره چې په تقدیر کې څومره چې دومره احکام منازلوم هغه پوره شو. نو اکملت لکم دینکم باتمام شرائعه و احکامه و ارکانه. لکه دا مولا بادر ده دا تا سره نږدې چې ناسته ای هغه مولا بادر لا عوام د تهجد منځ را تعجب منځ وای. نو ته جوړه تعجب منځ ډیر کې او دکې ګما به مانم خوب راځي. دیم اکملت لکم دینکم باقامت الحجت علی اعدائکم. ستاسو دین می کامل او پورا که اس قسم سو که اعتراض نشی کولے. د دین وضاحت، د دین خوبی، د دین حسن و جمال ما پورا که اس قسم کافر دربان اعتراض نشی. اکملت لکم دینکم باقامت الحجج و ایضاح الادلہ و بیان حسنه و جماله فلا یعترض علیکم اعداؤکم. دشمن دربان سے نشویل. ویدا کافران اکثر اعتراضات قرآن شریف کی ذکر دی دا اعتراضات تی چراجی دی الوحیت تا دا سوال سینو. سنگا دیا سورت بنی اسرائیل کسفا من السماء امطر علینا حجارتا من السماء. فمون بارانو لونو من حتی تنزل علینا انور بسی مخکنا. نو دا تپوسون خدا دا خدای تراجی دی. نو دا پیغام قل حل کنتو الا بشر رسولا. زخو پیغمبر اسمان را غردول، کانی را ورول، عذاب نازلول، کتاب نازلول، مجموعه اغشپگ اعتراضات چکی. نو دا خدا خدای صفتو ندی. نو اعتراض پا خدای کرے که پا ما کرے. لقمان حکیم سے اب چاوی دمرا اخیار ہے اور رنگ دے تور دے استرگی رشنی دے دعوت. ناغوی پا مخلوق اعتراض کرے کہ پا خالق. کہ پا میں اعتراض کرے زمان کو اختیار نو نہیں پا تور رنگ کی اختیار کرے بچروز کرو. اور کہ پا خالق اعتراض کرے خالق لطا پوسو کے مانا تلا کرے. وہ کافران دا سے سوالات تو چی اراجی دی الوحیت تا. وقل وحل کنت الا بشر رسولا. زخو بشر ایم او پیغمبر ایم. اسمان را غرزول، کانی را ورول، عذاب نازلول، کتاب پیوزن نازلول، دا باران ورول، دا خدا خدای کار زمان کار نا. سوالات طول غلطو دی بنیاد. نو خدای وائی اکملت لکم دینکم ستاسو دین میں دا سے واضح کا کلی و شیستہ میں کا چیز قسم اعتراض سکنے شکوری. اعتراض پا غلطی لیکن سڑی ہوئی خدای دی ځان پشان خدای پیدا کی. لیکن دا خود اعتراض غلط. دا سی شو لکه دا سی خط ہولی که چوی خط سی و بیتی نشلسته آبا سنگا خطی دا سی خط لکلی شی چی سی و تی نشلسته آبا خط بنی. دا خو آخر دا اول سرم متناقض ده. نوی دا سی حجتون می قائم کرن
چې پتا سو کې اعتراض نشي خو کوله خو کپیږي دا خو زما استاد نصاریانو کمزوري دي چې پیګونه په اقامت د حجت. اکملت لکم دینکم بإقامة الحجة وإيضاح الأدلة على أعدائكم بحيث لا يعترض عليكم أحد. دریم اليوم أكملت لكم دينكم. ستاسو دین میں کامل کا امنتکم من فتن الاعداء، امان میں در کے دا فتنوں دا دشمنان. تا قیامت پورے خدای وعدہ وکړه چې ستاسو دین به تر قیامت پورې موجود دی. زمون دین څوک نشي ختمولی. حفظتکم من فتن الاعداء وفتن الكفار. قسم دې که د ټول کافران د دنیا را جمع شي اسلام نشي ختمولی. دا خدای وعده وکړه. قلمبه معنا واضحه ده، اکمال په اعتبار د شرایع او ارکانو سره ده. د دې وجنه احداث فی الدین منع ده، بدعت. هغه بیان به حدیث کې توفیق ځکه دا آیات به حدیث کې راځي. اوس یو سوالو امام بخاری باندې اور دا چې څوک تقلید نه مانی او دا وایي ہماری دو اصول کتاب الله و سنت رسول قیاس او اجماع نه مانی، نو به حیرانې چې خدای څوک دا وایي که غیر مخالف کتاب و سنت. لکه هر شیخ په کتاب و سنت کې نشته. ډېر شیان په اجماع ثابت دي، ډېر په قیاس. صریح احادیث چې دلالت په احکام شرعیه کوي خو ډېر لږ دي، او صریح آیتونه مبارک. دا علماء په استنباط او په قیاس او په اجماع معلوم کړي. د دې وجه نه موږ څلور والا دله منو، کتاب، سنت، اجماع، قیاس. غیر مقلدین وی موږ دو منو، کتاب او دغه حدیث. نو بیا به د نورو کې سره امام بخاری دی بل ته اشاره کوي. سوال داو چې دعوه د مرکبه ده د دو جزونه او دلیل دی دلالت کوي په یو جز، نو دلیل دی د دعوی سره مطابق نه دی. دا سوال دی د طالبان. خیال کوئ ګوره زه چې دا څه ستاسو د خیر خواهی دپاره یم، د چا د تنقید دپاره نه یم. خلک به خپل کار کوي، خو چې تاسو علی بصیرة من الامر شئ او پوه شئ. سوال دا ہے چې دعوه کې دوه جزء دي، باب زیادت الایمان و نقصان. ایمان کې زیاتی مرضی او نقصان مرضی. او تا چې کوم دلائل ہوئی دا دلالت کی صرف په یو جز نه پدې بل جز دلالت کی په زیادت وزدنا مهدا، او دلالت کی په زیادت و ازداد الله الذین آمنوا ایمانا، او زیادت دلالت کی پہ زیادت اکملت لکم دینکم. اکمال خو زیادت تا ہوئی، او تا خوی زیادت و نقصان دوارا پہ ایمان کی راضی، نو نقصان خوی دلائل نو ثابتی. تاسو غلطی کاسی زمان غلطی. نو چې څوک کتاب و حدیث پوی نو بیا بخیرانی چې دلتا برسر لکه قرآن او حدیث کې خو نقصان لفظ نه راغلی او دعوه د دواړو نه مرکبه ده. نو دې دغه جواب ته اشاره کوي چې دا زیادت دا په نص ثابت دی او دا نقصان په قیاس ثابت دی. زیادت په عبارت النص سره او نقصان په دلالت النص سره. ځکه وایي فاذا ترک شیئا من الکمال فهو ناقص. دا دغه جواب ته اشاره کوي د طالبانو چې یو شي کې کمال او زیادت پرېږدي نو نقصان راغی، نو زیادت صراحتا راغی، نقصان ضمنا او دلالتا راغی. نو دعوه مې ثابته شوه چې یو شی قابل د زیادت او زیادت پکې ونه کې په نقصان بشي. عبارت النص ته ما سیق الکلام لاجله،
د یو مضمون د پاره سیاق د کلام نو زیادت په عبارت النص سره زدناهم زدنا او دلالت دی ته چې څوک د کلام د هغې د پاره نه ام حکم د مسکوت د منطوق د معلومیږي یا من باب اولا یا من باب المساوات. نو چې یو شی دلالت په زیادت کوي او کوم شي کې زیادت راځي کې نقصان هم راځي، دا په قیاس ثابت شو. دې ته قیاس من باب اولا وایي. زرته یو مثال خیم تاسو به تپوس کولی شئ چې څوک سنت او کتاب نه علاوه بل څه نه مني، وایي دا د کوم ځای نه وایه، موږ ته یو صریح حدیث ووایه. کتاب خو یې که ہماری دو اصول کتاب و سنت رسول قافیه برابر کړي، امام خلاف زنده باد دروجن. مثال در تخیل نده خدای پاکوی دا مور پلار پاک که فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. مور پلار تا اف قدر موائے نو خدای خو اف منع کرده پا عبارت النص. او که سڑی لرگی را وغلی دا پلار دا مازیگر وی پسر دا منع ده که جائز. که جائزی یو عاقل بونوی که منوی نه دا من سر دلیل لی ما تا قرآن کی ہوا چه خدای پاک داویلی چه پلار پلرگی موخی پسر پا حدیث تا مصطفیٰ کی راتا خوایا چه رسول اللہ مبارک ویلی چه پسر پلار موخا نه قرآن کشتا نه حدیث کشتا پا دی الفاظ. نو دا منع دا ضرب دا سنه معلومه شو دیتا دلالت النص وی چه خدای اف قدر منع کرده مور پلار تا دا سی کلمه چه سبب دا ایزاوی نو علت ایزا روخ که مستنبتین و مجتهدین نو چه کم شکی ایزاوی اگا منع شو دا علت چه روخ دا چه وگی خرسی پا سڑک کدا دا فقها و مستنبتین و کار نو چه خدای اف منع کرده نو هر شی د ایزا مانا دی تا قیاس ہوئی علت ترو بس. پودر منع دی کنا غیر مقلدین تو ہوا کراوی نو بے خلق نو منع کنا او کناروی نو دلیلی راتا ہوا. پا قرآن کی دا پودر نمشتا پا حدیث کی دا پودر نمشتا دا پودر دا سو جنا منع دی دا علت دا اسکار دا وجنا. خمر چې منه دی خو اسکار دا وجه نه منه دی نو په پودرو کې خو د شرابو نه زیاته نشه ده او خطرناک دی نو دا په قیاس منه دی من باب اولا. خدای پاک وای مطلقه ثلاثه سړي دا ته مثالونه خیم چې پیښه مجتهدین نو څومره احسان کړی دی موږ سره فقهاو کرام نا مسائل را تفاوض. خدای وی که مطلقه ثلاثه مغلظه خاون پریدی نو آغا سر خو نکاح نکی بل سر با نکاح تڑی بل سر نکاح تڑلا نو خدای وی که آغا پری خواو دا نرنبیل رواچی گی فین طلقا فلا تحل له من بعدو حتی تنکح زوجا غیره فین طلقها فلا جناح علیهما ان یتراجعان ظنان یقیما حدود اللہ که آغا پری خواو دا نرنبی خواون دا رواچی قرآن کې خدا دی خو که رنبی خاون دی پری دا دویم آغا تی مرشی حلاو کی پی ارتداد جدا شی پا بل سب پاند فسخ دا نکاح راشی رنبی خاون دا رواکی کنا طول علماء دا پس ثابت ہے قرآن کی خدا نشتا. قرآن کی خود ذکر دا طلاق دے فقط اور پا حدیث شریف کی نشتا. دا پس معلوم دے دا پا استنباط دا فقهاو چه طلاق کنایه دا جدایه ندا یعنی پا کم طریقه جدا شی دا دیم خواهون دا خو یو صورت تی چه خدای ذکر کرده نو طول صورتون دا جدایه حکم یو لری دا کار دا چاره دا مستنبتین و دا فقهاو کران.
نو چې څوک وایي د صرف کتاب او سنت منم دا دروغجن دی، د شریعت نه انکار کوي. ته به څومره احکام ومنئ؟ صریح احادیث چې دلالت په احکامو کوي 2000 بني، او قرآن شریف کې صریح دلالت چې په احکامو کوي لږ دی. نو دا نور به پس معلومه. یو مثال درته ښیم، سړی چې اصلي څلور ښځې کولی شي په نسته قرآن، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. مرئی به څوک کوي؟ مرئی د حضرت عثمان صاحب د زمانې نه اجماع د ټول امت چې مرۍ 2 ښځې کولی شي، زیاتې نه شي کولی. نه په کتاب کې راغلي نه په حدیث کې. دا پس ثابته ده په اجماع د امت. هغوی مني چې څوک نه مني. هلکه د دې دلیل راته وښایه په قرآن او حدیث کې چې مرۍ به د 2 ښځو نه زیاتې نه کوي. ولې مرۍ مسلمان نه دی، سراجل نه دی. خدای خو په قرآن کې د مرۍ او د اصل فرق نه دی کړی. فانکحوا خطاب ټول مسلمانانو ته، ما طاب لکم من النساء مثنى. داسې مثال په شکل درته ښیم چې څوک وایي صرف کتاب او سنت دا دروغجن دي، امت کې انتشار پیدا کوي، او دا د امت خیرخوا خلک نه دی، فتنه ده. عوامو کې به دا پرون ماته شکایت راغی، یا خدای دا خلک څه بلا امیانو خلقو ته د بخاری شریف ترجمه ورکړي اردو. ګوره دې کې رفع الیدین ذکر دی، بخاری خو اعلی کتاب دی، عمل پې کوم.